رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى صحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة في الأيام کراہتے والعلم کئی لا ينفروا. باب دے بیان دے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با دے دوی خیال ساتا فنصیحت او علم کی دیر بے نکو د دې د نشاط تازګۍ او د طبیعت خیال به ساته کای لا ينفرو دی وجنا چې د دوی زړونو کې نفرت پیدا نشي، زړونو کې تکلیف پیدا نشي، ستړیا پیدا نشي. غرض او مقصد او دعوه د باب سره مناسبت مخکې باب سره سره او شرح د باب او د احادیث او تطبیق دا حدیث دا باب سره. مقصد دا باب بیان دا نظر دا حال دا متعلمینو، دا متعلمینو حال لبگوری پا درس و تدریس کی او پا وعظ کی چاگوی پا طبیعت بود جوڑ نشی او کثرت واز دا ممنوع دے ذکر بود جوڑی. مناسبت مخ کے باب سرا مخ کے دے درے بابونو کے دا تعلیم او دا تبلیغ فضائل ذکر او ترغیب ورکڑے شو تعلیم او تبلیغ تا تعلیم او دا تعلم ترغیب ذکر شو. اس دے باب کی دا ذکر کئی یو ادب ذکر کئی دا آداب و دا معلم چھ تعلیم او تبلیغ واز دا خودر خشے دے و دے تبنن لگے چورتا لگے دلے یو لگے دلے بلکہ دا سامعین و خیال بساتے. نو دا ادب دا معلم چھ دے بحال دا طالبانو او حال دا حق خلقو جواز لناسی دا بطوی جنی دا غی مطابق بیان کئی. دے باب کے دو خبری دی، یو دا دے دوی خیال بے ساتا پواز و علم کی، دے مدار دے دوی خیال بے ولی ساتا کئی لا ینپیرو یا کئی لا ینفورو ضربا و نصرت وارو نرازی چھ دوی زرونو کے نفرت پیدا نشی، وحشت پیدا نشی. یتخولهم دا دوی خیال بے ساتا یتخولهم دا دوی نگاہداری بے کولا دا دوی نگاہداش. یتخول دا دوی بسر و دریدل دا دوی حالات و نظام خبرول. یو روایت کے دا باز دیرو راویانو روایت دا سے دے چی یتخونهم پنون سر دے تخون باب تفاول دے لکا تجنب او تمرز او یو خاصی اجتناب دے زان ساتن. یتخونهم نگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا خیانت نہ بیزان ساتا پواز و علم کی. خیانت نہ بیزان ساتا چی دوی استری نشی غد بے نئی خے آواز کی بخیانت وشی. اس دل تسوال لے چی دے روایت کی خود والعلم ٹکے نشتا
کان نبی یتخولنا بالموعظة فی الایام کراهیت السامة علینا. صرف د واز ټکی دی موعظه او باب کې د ول علم ټکی مروړو. دا ولی جواب دا دی چې موعظه دا خاص ده او علم عام دی. دا د خاص نه عام فهم کزه کدا خاص په زمن کې عامي کړه. الګ روایت کې خو خاص دی او د باب ترجمه الباب کې د خاص سره سره عام ذکر کزه کدا هر خاص نه عام فهم کیږي ځکه هر خاص کې عام پروت دی کړه. نو دا به مجلس د واعظ او مجلس د علم دواړو ادب بشي. او که علم تکه نه ویل صرف د مجلس واعظ ادب به د مجلس علم ادب بنوي. کایلا ينفرو دي د وجنه چې دي کې نفرت پیدا نشي. به قال حدثنا محمد بن يوسف قال اخبرنا سفيان عن الاعمش عن ابي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الايام كراهة السآمة علينا. ابو وائل د ابن مسعود نه روایت کوي چې کان النبي صلی الله علیه وسلم او نبی کریم صلی الله علیه وسلم یتخولنا بالموعظه زمونږ خیال به ساته پواز کې زمونږ د سړیا بل ایام په دې ورځو کې کوم ورځ کې به زمونږ نشاط برابر او تازه به اونو بیا بیان کاو. ولی کراهت السامت علینا دا مفعول له دې یتخولنا خیال به زمونږ ولی ساته ځکه بده غاڼه لاستړیا زمونږ علینا جار مجرور متعلق د چا پورې د صفت محذوفه پورې کراهت السامت الطارئه علینا د وجه د بد غنلو د هغه مشقت نه د هغه ستړیا نه چې کوم بدتاری وبمونګه یادار چالینا د اسامت پورې متعلق د سامه په معنا د مشقت سره شي نبیا متعدی کیږي په علاسه د وجه د بد غنلو د هغه مشقت نه چې کوم وبمونګه پروت زمون خیال به ځکه ساتنه دا به متعلق شي يتخولهم بالموعظه والعلم پورې چا پورې چې یعنی زمون خیال به په واعظ او علم کې ساتنه دې لپاره کایلا ينفرو دا دویم ټکی و دې لپاره چې دوی زړونو کې نفرت پیدا نشي دې لپاره دا بل حدیث دی وا و په دې حدیث یو اعتراض دی د ابن مسعود پر روایت چې دا خو موقوف دی. امام بخاری خو موقوف روایت باب کې نه ذکر کوي مرفوعه ذکر کوي دا خدای ابن مسعود باندې موقوف دی کنه لکه تاسو په قول د صحابي دی کنه. جواب دار چې ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ دا نبی علیہ السلام ته منسوب کړه کنه کان النبي صلی الله علیه وسلم نو دا په حکم د مرفوع کې دی. وای قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني ابو التياح عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یسروا خلق الاسانی کوي یا ثانی په خلق راولای ولا تعسروا سختی په مرا ولای وبشروا زیر ورکوي ولا تنفروا او خلق نفرت کې ما چوي نہ ترجمه الباب سره ولا تنفروا مناسب شو کایلا ينفروا خلق زړونو کې نفرت ما چوي چې بیا سوال نه کینی دا ملایانی ترجمه کوي ماسوتن کی تاسو په خبره پای چې درې پاوا یو غنټه چې لګي خو ملممي خلک وای ماسوتن نرسته روټي خورو ململ وای مون بم کو یو شل منټه په قران لکینو ملما ورته وای ټیک شو بیا په روډي او الته روډي کور کې تیار ای او دا مولا صاحب یو غنټه یې ساتنه سوال بیا دا کینی الله کې سبا بیا لس منټه کوم نکینی جذبات کې راتک نه دی وکړه خپل مقدار چې کوم ترتیب د مقرر کا مقرر ترتیب مطابق بالکل به تخلف نه کی تاسو خبره کوئی شي کې کوي
نه داسې نه ده پکار. بعضې د جمعې بیانونه یوه ګنټه کوي، کتاب یې کتلی هغه چې څه یې کتلي ټول ختموي، یو ټکی هم نه پرېږدي. تاسې یقین به خدای وکړه چې ډېر زیاتی کوي او داسې خبرې کوي او تقوا به مونږ کې څنګه راشي او دا مال محبت به مونږ زړه نه څنګه لرې کړو او دا فرعون ډېر خراب سړی و، موسی علیه السلام سره ډېر ظلم وکړه او خپله د مال محبت شته که نشته، په خپله پکې تقوا شته که نشته، ټکی هم پوټی هم پکې نشته، د سهار جمع نه کوي. تاسو په خدای یقین وکړئ نه دا اثر نه کوي، هېڅ اثر نه کوي. دا د ملیانو ما دې خو ډېر بد لګېږي دا بیانونه، تاسو نه یم خبر، تاسو پته راته نشته. دې جلسو کې دا بیانات یو پلان کې موضوع بیانو کې داسې اخبارانې راباندې دا نعتونه مزه راکوي، نعت مزه کوي. تاسو په خدای بیانات هېڅ مزه نه کوي، عمل کم دی. البته د پیرانو بیان چې صحیح پیری، صحیح متبع سنت دکاندار نه، د صحیح بزرګانو دا نرم بیانونه دا ساده ډېر خوند کوي، سړي زړه له ننوځي. از دل بخ عزت او بر دل بر عزت، د زړه نه راوځي که نه په زړه نه ننوځي، او چې د زړه نه راونوځي د خولې خبرې هغه په زړه نه ننوځي. تاسو یقین په خدای وکړئ چې داسې ده. او یو دا دی چې د صحیح نیک عملو تبلیغیانو ساده بیانونه ډېر اثر کوي، ملایانو بیان کې مزه نشته. تاسو یقین په خدای وکړئ چې داسې. تاسو په خبره پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ نو ګورئ یسرو اسانی په خلکو راولئ ولا تعسرو. اعتراض به وارد شي چې یسرو نه بعد ولا تعسرو خو مستدرک دی، چې یسر راغی خو عسر نه نو ولا تعسرو بیا څه له وایي؟ هلکه تاسو به پوه شئ. جواب دا دی چې په یو سړي د سل کرته عسر راوستو او یو ځل دې په اساني راوسته نو دا یسرو شو. یسرو صادقیږي. یو کم سل کرته دی عسر راوستو، یو ځل دی یسر راوستو، دې کې یسرو صادقیږي. یسرو د وجود د عسر سره هم صادقیږي. او ولا تعسرو کله صادقیږي چې چا باندې بالکل عسر رانه وایي. یسرو خو د عسر سره جمع کیږي، هم په یسر راولي او هم په عسر راولي. یسرو معنا به داسې شي چې یسر پې راولئ او که پس د عسر نه که عسر پې هم نو خیر دی، کله په عسر او کله یسر. او د ولا تعسرو دا معنا د عسر به پکې بالکل نه. یسرو خو د دې دا معنا نه ده چې مداهنت کوئ. مداهنت څه معنا؟ د دین نقشه بدلوئ، دین د خلکو تابع کوئ. ما یسرو نرمې خبرې ورته کوئ چې دوی عمل وکړي. دا معنا نه ده چې د دین نقشه ورته بدلوه، هغه چې پسه خوشحالېږي هغه ورته وایه. د دې دا مطلب ګورئ نه دی. یسرو دا معنا ده چې دین بیانوه، کومه نقشه چې د رسول الله نه ده خو صحیح طریقې سره. هلکه حق چې بیانې هلکه په اخلاص سره بیانې او په صحیح طریقې سره بیانې. تاسو په خدای یقین وکړئ چې ډېر اثر کوي. خبره حق ای او په اخلاص سره او صحیح طریقې صحیح طریقه هم صحیح، ډېره مزه کوي. دا د بزرګانو بیانات کې حق خبره ای، د دین خبره ای، او ډېر په اخلاص سره او ډېر په محبت سره صحیح طریقې سره دا ځکه اثر کوي. تاسو په خبره پوهېږئ که بې پوهېږئ؟ پخوا یو بزرګ تېر شوی دی، وایي زوی ډېر غټ عالم شو، مدرسې نه راغی، معقولات او منقولات. پلار ورته وویل، پلار یې بزرګ مریدان ورته راجمع شوي چې ته لږ بیان وکړه. د ګنټه یا یوه نیمه ګنټه بیان وکړو، دلایل او دا قرآن سنت او دا دلایل یې پیش کړي. هېچ چا باندې څه اثر ونه کړ، څوک خوځېدم نه. و چې دی کېناسته، پیر صاحب وویلې چې خدای شان دی بېګا مې روژه وه، پښمني ته راپاڅېدمه، پی مې ایښې وې چې دا یو ګیلاس پی بس کمه، او چې مې وکتلې پیشو اړولې وې. بس دا خبره وه، مریدانو چغې جوړې کړې، اثر یې پرې وکړ. دا خبره مې په ښه انداز کې ذکر کړې. نو تاسو یقین وکړئ چې زړه کې درد دي
خبره د زړه د درد خبره ډیره مزه کوي او ډیره اثر کوي. او زړه کې درد نشته، موږ په خپل زړه کار نه دی کړی، د بل په زړه بس کار وکړو. او واس خدا معنا ده چې خلکو د زړه پیغمبران څه لپاره را مبعوث شوي چې خلکو په زړونو کار وکړي. او عالمان خو د پیغمبرانو وارثان دي، دوی هم بس کار کوي، خلکو په زړونو به کار کوي او په زړونو به اله کار کېږي چې په خپل زړه کار وشي. زمونږ خپل زړه له نه یو متوجه ځکه اوزګار نه چې په خپل زمونږ کار نه دی کړی نو بل زړه به څنګه سم کړو. الله قسم شي تاسو یقین وکړئ ما خو دا تجربه ده چې بس مونږ ما ځکه بیان جمعې کې چوټي کړی دی، جمعې بیان مې چوټي کړی، صرف خطبه وایي. یقین وکړه چې بس مزه پکې نشته او خلک داسې خوشحاله دي چې ښه ده چې چوټي ده. تاسو یقین وکړه دومره خلک یې ډېر چې خوشحاله دي. او څوک راځي نه درې کسه به یې دیوالونو له به لګیا یي ګنټه بیان به ورته وکړي چې آخر دعوانا ته ورسېږي جومات به ډک شي. ملیار پکې بیا هم ورته کتابونه ګوري. تاسو یقین وکړئ شي نو ولا تعسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. خلق لزیر ورکړئ خوش خبریانې. ولا تنفروا خلق زړونو کې د دین نه نفرت ما چوي چې وای دین دا دی، دا چې دین دی لکه دا دی چې کوي دې ته نفرت. دا یو خاري چې کوم دی فساد او ټولې مدرسې ورسره بدنامي شي که او دا مدرسې داسې دي مدرسې داسې. او تاسو به دې کالجونو جرنلسټانو کې اورئ چې پرنسپل د جینکو سره بدکاریانې کړي دي او پلان کی ځای کې وکړه پلان کی ځای کې کیس خلک خاموش شي ورکه همانداسې کې چې داسې کار وشي نو بس ټول خلک غلط کار دی کنه. خو خلک خو نه دي په کار چې ټولې مدرسې یاد خلک ټولې مدرسې او ټول مليان یاد او ټول قاریان داسې چې دا قاری ګیر کې الټای راځوړن کې ډېره مزه وکړي. بشروا خلق لزیر ولا تنفروا خلق نفرت کې ماشومان سره ډېر محبت دین سے جوړیږي د دې فنګرو نو والله کسه جوړ شو. واز ماس کې پیدا نشته د ماشومانو کې پیدا شته. ولا تنفروا اوس اعتراض دی چې ولا تعسروا خو د یسروا په مقابله کې صحیح دی او ولا تنفروا خو د بشروا په مقابله کې نه دی صحیح. تبشروا په مقابله کې ولا تنذروا انذار د تبشیر په مقابله کې دی. تاسو په خبره پوهیږئ نفرت نه دی. تاسو په خبره پوهیږئ که به پوه نه. جواب دا دی انذار سره نفرت لازم دی چې سړی دی ویاراو نو زړه کې وحشت راځي نو لازم یې ذکر کړی دی ملزوم دی مراد دی. بشروا خلکو ته زیری ورکړئ ولا تنفروا زړونو کې ورته نفرت ما چوئ د انذار په وجه چې انذار دومره ډېر کوي چې زړه کې نفرت شي. دا تبلیغیان ګوري ثوابونه ذکر کوي عذابونه ډېر کم ذکر کوي خیال هم دی ورته هغې طریقه صحیح ده. ولا تنفروا دا مناسب دی د کی لا ینفروا سره دې دپاره چې نفرت پکې پیدا نشي. باب من جعل لأهل العلم ایاما معلومه. باب د په بیان دا هغه چا کې چې اهل علم ته طالبانو دپاره ورځې مقررې کړي چې دې ورځ باندې به سبق ووایو. غرض د باب څه دی؟ غرض د امام بخاري د باب کې دعوه د باب. ډېرو شارحینو پکې ډېرې خبرې لیکلي دي خو ښایسته خبره پکې شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمه الله هغه وایي دا بیانوي چې علم دپاره ورځې مقررول دا بدعت نه دی. د عباداتو دپاره د ځان نه ورځې مقررول دا بدعت دی. نو چا به توهم کوو چې د علم دپاره څوک ورځې مقرروي دا به هم بدعت دي. نو دی وایي نه دا بدعت نه دی ځکه بدعت کې دا دي چې ورځې هم مقررې کړي او هغه ورځو کې ثواب هم زیات ګڼي او چې عالمان د علم دپاره ورځې مقررې کړي نو علم کې ثواب ګڼي دغې مخصوص ورځو کې خو ثواب نه ګڼي که نه. او اهل بدعت چې درېیمه او څلوېښتي او کالیزه
دا ورځ د خیرات د پاره مقررای خدای اراده ده چې دې کې زیان ثواب دی او یا چې اهل بدعت د میلاد شریف د پاره ربیع الاول مقررای خدای اراده ده چې د ربیع الاول کې ثواب زیات کدا اراده نه چې ثواب پکې زیات دی اسی ذکر کین بیا خو پکې څه بدی نشته الکه تاسو په پوښتنه نو دې دا توهم د پکې چې نه د علم د پاره ورځ مقررول دا بدعت نه ده بلکې دا یو مصلحت ته تعلیم مناسبت مخ کې باب سره مخ کې باب کې دا چې نبی علیہ السلام باندې د خیال ساته په واس چې نفرت او ستړیا پیرانه شي اوس د خیال ساتلو یو نمونه ذکر کړي چې ورځ مقرره کړل که تاسو کوم ورځ باندې اوسګا ټول پلان کوي بده کې بعد واعظ مجلس د خلکو خیال به ساته په تقرر د ایام او په تعیین د ایام الکه تاسو په پوښتنه باب من جعل لاهل العلم ایاما ما باب د بیان دا چا کې چې اهل علم د پاره ورځ مقرره کینو په هوا جایزون دا جایز دي به قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل قال كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس فقال له رجل يا ابا عبد الرحمن لوددت انك ذكرتنا كل يوم قال اما انه يمنعني من ذلك اني اكره ان اضلكم واني اتخولكم بالموعظه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافه السآمه علينا. عبد الله بن ابو وائل وای عبد الله بن مسعود يذكر الناس خلق ته به نصيحت کاو په كل خميس د هر زیارت پورس فقال له رجل يسري وتوي يا ابو عبد الرحمن اي ابو عبد الرحمن لوددت زمونږ دا فخرا انك ذكرتنا كل يوم ار ورست مونږ له نصيحت کې قال غوتي اما خبردار انه يمنعني من ذلك یقینا شان دا من کای ما د دې کارنا انی اکره زبدا غنم ان املکم جزا تاسو تکلیف کې واچو ستړیم کم وانی اتخولکم بالموعظه او زستا سو خیال ساتم پواس کی کما کان النبی صلی الله علیه وسلم یتخولنا بها لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بزمانگا خیال ساتا پا دیواز کی مخافت السامت علینا دا وجی دا ویری دا ستریانا چی تاری دا پا منگا نبی علیہ السلام بزمانگا خیال ساتا نو مزم ستاسو خیال ساتا مدا ورز میں دا تا مقرر کردی دا چی دا زیارت ورز دا نو پا دیکی دا مخکم ذکر شدا حدیث گنو زائنو کی ذکر کئی پلی مسئلے تیراخ لی و سندونه بدلی گوری یو سند سره دو کرتنه ذکر کئی تکرار نراولی او په بعضی سندونه کې چې بعضی الفاظ بدل دی هغه مقصان بدل راولی باب من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین باب د بیان دا چا کې چې الله اراده وکي هغه څوک چې الله اراده د بارک د خیر وکي یفقهه فی الدین په دین پوهه د دین پوهه ورکي غرض د امام بخاری رحمه الله دی باب بیان د فضیلت د فقه د دین د پوهه دی د دین د پوهه او د دین د پوهه سړي فضیلت بیانای چې فضیلت د دا چې د بارک د خیر فیصله شوی د خیر مناسبت مخ کے باب سره مخ کے باب کې ادب د علم د معلم چې طالبانو ته ورځ مقرره کی او دې کې اوس ترغیب طالبانو لور کوي چې علم او فقه چاته خدای ورکړي نو د خیر ورکړي نو دې خیر کې که تاسو ته ورځ لګې ډېر مقرره شي هم خیر ده تاسو ځانونه مستری کوئ ځکه دا لوی کار ده باب من یرید الله هغه څوک چې الله اراده وکړي به پدبان دے خیرن در عظیم خیر تنوین د تعظیم د پاره یو فقih هو دے پوی کی په دینی په دین کی قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حميد بن عبد الرحمن انه سمعت معاويه خطيبا يقول
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين فإنما أنا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. حمید ابن عبد الرحمن وی دا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ہوئی دری خطیباً پدا سے وحال کی چی دے خطیبو پا منبرو یقول چی دے ویلی سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوئی دری یقول چی نبی علیہ السلام فرمائے من یرید اللہ وی خیران اغسو چی اللہ ارادو کی بدا باندے دا خیر عظیم یو پقی ہو پی دین پا دین پوہا کی پا دین پوها ورکی تفقیح پا دین پویول دا دا خدای کار دے و انما انا قاسمون او بیا نبی علیہ السلام وائی یقینا زد تقسیمون کے علم تقسیمون واللہ یوتی او ورکی خدای تقسیم زکوم ورکی خدای گو رئی نو دیکھ دا معلم دا پارا دا تعلیم شا چه صرف زدکڑن کوا خ کوشش کوا چه شاگردان ازدکی نو دامو آئی چه دوال ازدانک تکا دا دا خدای کار دا داستانه دا واللہ یعطی خدای ورکی تیوہ ہم چه پر آبان دے که چه ولد ازدانش زکا فهم مراتب خود جدا دی طول خوی اقشان زیرک نہیں کنا سو که نشی زکا ولی نو سپے که کوشش ہو که صحیح سبق ورطا ہوا ہے پیمین سر اخلاص سر چه چازده که خدا چیزده اینه که ایس خبران نشت خاصه بپوش بیا آخره کی وی ولن تزال هذه الامت قائمتن على امر الله او همیشه با دا امت ولاری دا خدای پا پیسلو لا یضرهم من خالفهم ضرر بنشی رسول دیت آغا سوک چیده دی امت مخالفت کئی حتی یاتی امر اللہ ترتی چی خدای پیسل راش دا امت کی بیا وڈلی چاگا با دا خدای پا پیسلو ولار یو حدیث کی دا سیدی ولن تزال طائفت من هذه الامة قائمتن على امر اللہ دا خدای پا امر بای دا سوک مختلف خبری پا کی عالمانو کلی دی آئینی وی دائر مراد اہل سنت والجماعت بعضی وی اسلامی عمراء و حکماء مراد بعضی وی علماء و فقہاء مراد دی غیب اید دین نبا دفاع کئی ترچو پوری سر خدای فیصلہ راشی چی قیامت دی قیامت پوری با دین دفاع کوئی تاز بخبر پویسی او شان ورشا کشمیری رحمہ اللہ وی دین دا مجاہدین و ڈالا مراد دا مجاہدین و یو ڈالا بائی دا دین نبا دفاع کئی حتی آیاتی امر اللہ تردی چی قیامت راشی نو دا حدیث مناسبت دا باب سره پدې ده چې خدای اراده په چا د خیر وکړي نو په دین باندې پوهه کی د دین پوهه دا سوال خبره نه ده اگر کو ورځې په ولګي باب الفهم په علم باب د بیان د ځان پوهولو په علم یو تفقیه دا چې خدای دې پوهه کی او فهم ځان پوهول دانا چتا دے تناس دے چا خدای با میں پوئی نا کوشش مم کے نا باب الفہم کے بیان دا زان پوئی اولو پا علم باندے اب مولانا زکریہ رحمہ اللہ وی غرض دا باب ترغیب دے مطالعی تا چا مطالعہ بکے اور دا مطالعی طریقہ و دفتر تخی چا مخی اور اس تا طول سبق لبکوئی دا واقع دا ابن عمر رضی اللہ عنہ بیتا اللہ چاہوئی نبی علیہ السلام تا جمار راوڑیش جمار چرے کجوری دا سانگے اوہ دا کی مینس کی سپین شیرے اخوک دے سپین خلق کی خوری جمار نو آغا پروت دا نبی علیہ السلام ہوئے لے چی یا ووانا دا مسلمان پشان دا چاہو بچشی چاہ یو سوئے لے وزا کشر و مازا چپ شما خمار ویلے چی دا کجور دا زرے خدای فهم ورکو نو گوری دیکھ دیتا ترغیب دے چتا با سوچ کے مطالعہ کے با سوچ کے ابن عمر سوچو کو چی دینا کجور مراد دا کم دینا معلوم کو جمار نے معلوم کو چی کجور شے پروتو نو دینا با کجور مراد فهم پر علم دامانا
مناسبت مخک باب سره مخک باب کې بیان د تفقیه دی فقاحت او دا ورکړه خداوندی عطا ده اوس وایي صرف خداوندی عطا ته به نه پتما کېږي چاته ای چاته نه خپل فهم خپل کوشش به هم جاری ساتي فهم په علم دا ما خپل کوشش به جاری ساتي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال لي ابن ابي نجيح عن مجاهد قال صحبت ابن عمر الى المدينه فلم اسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا حديثا واحدا قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصغر القوم فسكت فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة. مجاهد ابن جبر وی دا ابن عمر شاگرد مجاهد او دا ابن عباس شاگرد او په تفسیر کې امام دی دا بارک وی اذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به تا مجاهد چې په تفسیر کې قول راشي بس امداد ارتکابی او دی وی عرست المصحف على ابن عباس 30 عرصات عقبه عند كل آيات وأسأله عنها في من نزلت وأين نزلت قرآن کریم میں وہ دیرش کرتا ابن عباس تا تیر کڑے دے داسی چه ہر آیت کے با میں ودراؤ چه دا چا بارہ کے نازل شوے دے و کم زے کے نازل شوے فاسفی کوئی سے او یاو تابعی وئی چه ما ابن عباس لی دلے دے چه مجاہد پا اس سور کڑے و دے ورطلان دے والا ندم روالتا گرانو او دبارہ کے زحاق کوئی مجاہد آیتن پہ تفسیر کی یو نخلا ندید ابن عمر سر روانو صحبتو ابن عمر الى المدینتی مدینہ منوری تا دا عمر سر دا مکینت لم پلانا فلم اسماہو یحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دنا میں نہیں دیوری دلی چیز دا نبی علیہ السلام نا حدیث بیان کرے کہ صحابہ پر حدیث کرے احتیاط کاؤ الا حدیثا واحدا مگر یو حدیث میں تھی وہ اگر کم ہو قال دے وی کننا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم من دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوتیه بی جمار راوڑے شو دا سپین شیر کجوری دے شحم النخل ورتوی فقال وی فرمائل ان من الشجر شجرتن یقینا بعض دوننا یا ونا دا مثلها کمثل المسلم مثال دا غی پشان دا مثال دا مسلمان دے اب کم یو تاستا میں مخیوی چی مسلمان سر بسکی مشاور ابن عمر وی پارت تما ارادہ وکڑا نقول چی زوی مہی النخلت وغد کجری بوٹی دے کجری ونا دا فیضا انا اصغر القوم پس جما زان دا وقتر زپٹولو کے کشرون پسکت تو چپ شو فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی النخلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دا نخلہ یا روایت کے راضی رستم براش چی عمر رضی اللہ عنہ دے مجلس کے او بیا میں رستم عمر رضی اللہ عنہ تو اجمالا خدا رات لکا عمر رضی اللہ عنہ او فرمائل کہ چرتا تاویلے وے زمان دا پارا بڑے رد پخر خبر آو فاسے بے پیسے کے بے پینش ندی حدیث کی دا خبر بیان شو چه گوری فهم پا علم کی ضروری دے لکہ ابن عمر تا چه فهم حاصل شو بل استاز دا شاگردانو نا امتحان اخستے شی دا دی دا پوہی چه دا دی پوہ سمر دا دا ذہن رسائی سمر کی گی لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے رس رازی اختبار پہ علم کے دا حدیث رازی گانو زائنو کی کتاب العلم کے دا حدیث ذکر دے کتاب التفسیر کی ذکر دے درود شریف اللہ وسلم